بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو پرون سبق کې موږ د التفات خبرې کړې وې. التفات هغه څه ته ویل کېږي؟ د یو اسلوب نه بل اسلوب ته اړېدل. د بیا د جمهور علما کرامو په نسبت باندې چې یو لفظ لول یو شان ذکر شي، په یو اسلوب سره ذکر شي، بیا په بل اسلوب سره ذکر کوي. نه بل اسلوب باندې ذکر کوي. د دې لپاره شرط دا دی چې دا دویم پیر ذکر کول دا به د مقتضا ظاهر خلافي، او دویم دا چې لکه دا به د سامع به د انتظار هم کوي. د دې بیا شپږ صورتونو هغه مثالونه دا ذکر شو. بیا موږ وجه د حسن التفات ویلي و چې د التفات د خپلوالي داغه د خپله وجه سره نه یو خدا چې لکه پدې کې دا کلام طریقه بدل شي، نو پدې کې جدت پکې راشي او هر جدید څه اندال لذیذ وي. او دویم دا چې لکه سامع اوریدونکو چې کوم د مخاطب هغه پکې دا ذهن پکې لکه دغه شي تازه شي. او دویم خاص وجه چې هغه په سوره فاتحه کې چې الله تعالی صفات ذکر کوي نو د الله تعالی صفات ذکر کول دی په خشوع په خضوع سره الله پاک ته ولرل. نو دا د سری چې پر ازله کې یو محرک موجود چې هغه د اتم متوجی شي، لکه د الله تعالی صفات وای او د الله تعالی صفات ته سوچ کوي. نو دغه د سلور صفات د الله تعالی وای، نو د شي لکه گویا کې الله تعالی د مخې د شنو دی بیا یا کنه عبادو دا وای. ها وز دی وای کنه چې اسیم خبره د دغه شروع د مقتضا ظاهر خبره شروع ده. وز د دې سبق د مستملی سره تعلق نشته ده، خو اسیم د مقتضا ظاهر خبره شروع ده چې کله کلام د مقتضا ظاهر خلاف راځي. نو لږه دوه درې رکوع ذکر کړی دي چې الله کې خبره د مقتضا ظاهر خلاف څنګه راځي. پای کې نمبر 1 ته تلقى المخاطب من غیر ما يترقب، چې لکه مخاطب ته دغه خبره کول چې هغه د انتظار نه کوي. مخاطب ته دغه خبره کول چې هغه د انتظار نه کوي. او په دې کې وجه دای کنه چې هغه ته چې راګه خبره ما ته کې دا غوړه نه بلکې ستاد لپاره لایق دا بل خبره ده چې دا بل ته ماته وکي. لکه دلته خباثری دا یو کس ته او حجاج ابن یوسف کو چې تاسو پیژنې مشهور عالم دی. نو دی حجاج ابن یوسف ته وې چې لا احملنک علی الادهم على احملنك على الادهم زبتا سوروم په سولې باندې. ادهم دا سولې ته ویل کېږي، مطلب پانسی کوم بده. وز دی قباصری دی حجاج ابن یوسف ته دا وې مثل الامیر يحمل على الادهم والاشهب، چې ستا بشان دي بادشاہان ستا بشان دي امیران هغه ډېر خلک دي، هغه لکه خلک سوري په ادهم دغه ادهم او په اشهب اسونو باندې. ادهم هغه اصل ویل کېږي چې پای کې تورواله چې دا پکې دا تورواله پکې غالب وي، او شباغ ته وای چې پای کې سپینواله غالب وي. نو ګوره دل لګي د ویل احملنک علی الادهم تا بز سوروم په سولې باندې. نو دل لګي دا یو مطلب وو. اول لګي قباصریات بل مطلب واغسو چې لکه ته سولې یاره او لکه ستا په شان د خلک دا خو لکه پسرا اسونو باندې او پسپینو او په تور اسونو باندې خلک سوري. مطلب دا چې دا ورته وعید ورته کو چې وای یاره چې سولې کوم دی هغه دا خبره بل طرف ته واړوله. او چې تاسو زما سره لکه ادهم دی وي او دا ادهم دوه معنی دي. دا ادهم یو معنی نه سورلی او یو معنی راځي چې نه دا لکه دغه د سولې یو سولې ده او بل سورلی لکه دغه اسونو دا اسونو یو قسم ده ادهم ویل کېږي چې دا سپینواله او تورواله په سپینواله باندې غالب وي. لکه پوه شو به باندې. نو اوس دل کې دی حجاج ابن یوسف سره کنه حجاج ابن یوسف دا وعید وکوي يروي او دورته دا خای تلقي المخاطب بغیر ما يترقبون. دا د دې خبرو کړ چې هغه د انتظار نه کوه سره دې خبر یقین نو چې ما دې خبر وږي. لکه دا ورته دمکی ورکړل او هغه ورته وی چې رستا په شان د خلکو لا انعامونه ورکړي په ځان باندې انعام په باندې ثابت کو ځان لا. لکه پوه شو به باندې پوه شو. اوس وګورئ ولما جر الكلام الى خلاف مقتضى الظاهر مقتضى الظاهر وکله چې روانو کلام د خلاف د مقتضى ظاهر نه چې مقتضى ظاهر خلاف کلام راوړل لګي دا خبره روانه نو اورد عده اقسام منه نو راوړل المصنف رحمت الله علیه یو څو اقسام د دینه. وان لم يكن من مباحث المستند الیه اگر جو دا مباحث مستند ختم شوی دا واښوي خو لکه دا غیر مقتضى ظاهر خلاف لکه د مقتضى ظاهر خلاف کله کلام راوړل لګي نو مستند خبره کوله چې کله مستند د مقتضى ظاهر خلاف راوړل لګي کنه نو دا مستند چې کټ کو نور خبرې کله د مقتضى ظاهر خلاف کیږي. نو بای کې یو دا ومن خلاف المقتضى مقتضى الظاهر دا خلاف د مقتضى ظاهر نه تلقي المخاطب بغیر ما يترقبه. تلقي المخاطب یعنی
مخامخ کېدل د مخاطب بغیر ما يترقب بغیر دا چې د انتظار کوي وي په تلقي المخاطب کې اضافه المصدر الى المفعول له تلقي المخاطب تلقي مصدر ده او اذا مصدر اضافه شوی مفعول د باصل کې دي سره تلقي المتكلم المخاطبه تلقي المتكلم المخاطبه چې ملاقات وکي متکلم د مخاطب سره یا وینا وکي مخامخ شي دا متکلم نه مخاطب سره بغیر ما يترقبه بغیر دا خبر نه چې دا مخاطب دا انتظار کوي هو ضمیر مخاطب تراجي دي والباء في بغیر ما يترقبه کې بغیر دا بعد تعدیه لپاره وفي بحمل كلامي او په بحمل كلامي کې دا با چې دا نو دا د مستنل لپاره ده بحمل كلامه د دې مطلب دا دی چې دا حمل کول د کلام په خلاف د مراد د مخاطب نه دا د دې لپاره تنبیه ده چې تاسو کوم خبره ما ته وکړه دا ستاره لپاره لایق نه سره لپاره دا خبره مناسب نه بلکې ستاره لپاره دا بل خبره مناسب ده پوه شئ معنی بحمل کلامي کې دا باو د سببیت لپاره ده انما تلقاه دې مطلب دا رسوله انما تلقاه چې د ملاقات وکړي سره مخامخ شي راځي سره بغیر ما يترقبه بغیر دا نه چې د انتظار کړي بسبب په دې سبب باندې انه حمل کلامه چې دا حمل کړه کلام دا غیر کم کلام اي کلام الصادر على المخاطب کم کلام چې صادر شي د مخاطب نه على خلاف مراده بخلاف د مراد د مخاطب باندې لکه پوه شوي وانما حمل کلامه على خلاف مراده او حمل کړه دا کلام په خلاف د مراد دی نه ولي تنبيها للمخاطب چې مخاطب ته تنبيه وکي على انه چې بشک دا غیر هو الاولى بالقصد والاراده چې دا خبره راځي دا کومه دا ستاره لپاره مناسب دي چې دا د دې قصد او اراده دې کړه دا کوم چې تکه دا تعالی نه مناسبو لکه پوه شوي په باندې ها په باندې پوه شوي كقول القبعثري للحجاج لك قول د قبعثري د حجاج د پاره چې دغه چې کنه دغه داوا چې یو پیره د قبعثري چې نه دی وي په پټي کې ناسو په پټي کې نور کسان وسره مو کنه او دا ویچره مال لګه دغه راوړه کور راوړه د خپل نوکران ته کور راوړه چې کور ولا راوړو او کور شینو او دې لګه تریو کو کنه دې اللهم سود وجهه وقطع عنقه وسقني من دمه و یا الله مخې تور کې او یا الله دا سټې مات کې او یا الله د وینې په ما باندې وسکې نو چا ورته ویل کوي دا خبره دی چا ته وکړه نو د په مجلس کې خو دغه د سلاړو چې دا خبره حجاج ابن یوسف ته کړی دا حجاج ابن یوسف راوغوښتو ولګه دا ما ته خیرې کړی دي اينه ما وته د خیرې نه کړی وای تا چې اللهم سود وجهه وقطع عنقه او وسقني من دمه دا چې ویلي وای ما خو دې کورته وی چې الله د دې کور دا مخ تور کې دا شین دی چې دا پوښ شي چې مخې تور شي او په دې کې وینه پیدا شي چې هغه وینه زوس کما رس پکې پیدا شي چې هغه زوس کما او د دې عمله ماته کې چې په خپل باندې لري دغه نه رړتاو شي غنګو چې نه رړتاو چې زه یو خرمه لما غي ته د دې حجاج ابن یوسف ورته لا احملنك على الادهم چې زبتا سورو په سولې باندې بری سورو ملکوم بده پوه شئ نه ده او دا ورته بیا دای خبر وکړه وعلى انه ده غير واو كقول القبعثري للحجاج وقد قال الحجاج له حجاج بن يوسف عدوي القبعثري حال كون الحجاج حجاج متوعدا اياه چې حجاج په داسې حال کې چې يرون کې واغله حجاج بن يوسف هغه يرو دمکی ولا ورکولا نو ورته وی لا احملنك على الادهم لا احملنك على الادهم زبر سوروم په سولې باندې یعنی پانڅ کوم بده يعني القيد قيد قوم بدي هذا مقول قول الحجاج نو ده حجاج دا خبر وکړه نو قباثري ورته سوې مثل الامير يحمل على الادهم والاشهم واستابا شاندي اميران استابا شاندي باچاهان هغه خلق سوري په تور اسونو باندې او پسپینا اسونو باندې هذا مقول قول القباثري فابرز وعيد الحجاج في مارد الوعد ويه دا دي قباثري بدل کو دا حجاج هغه وعيد په زید وعده کې لکه دا ورته دمکی ورکولا او دا سره وعده وکړه لکه په ته په وعده باندې بدل کو وتلقاه بغیر ما يترقب او د ملاقات کو مخامخ شو ته په هغه خبره سره چې دی حجاج دغه انتظار نکو بان حمل الادهم في كلامه زکد قباثري حمل کو په خپل کلام کې دا ادهم على الفرس الادهم باغه فرس ادهم باندې فرس ادهم څه ته وای الذي غلبه سواده چې داغه هغه تورواله غالب شوی حتی ذهب البياض چې سپینواله تلې وزم الی الاشهب او د دې سره اشهب وسره یو ځای کو
الاشهب کم یو دی الذي غلبه بیاضه چې داغه هغه سپینواله پای باندې غالبي یعنی سپین اس لکه دور د سپین د ادهم ویلو ادب کې د سپینواله هم د کوچېره ته صاحب شانه خلق واغو تور رسولم خلق ورکو سپین اسونم خلق ورکي الګه پوښوي ومراد الحجاج او حجاج او د مراد حجاج انما هو القيد فتنبه ندا تنبور کړه خبردارو کو على ان الحمل على الفرس الادهم چې دا حمل کول سورول په سپین اسمانه په تور اسمانه الذي هو الاولى دا ډیر زیات مناسب دی به يقصد الامیر چې امیر صاحب داغه قصد او اراده وکي اي من کان هر کس وی ستاپ شاند امیر په سلطان په غلبه کې وبسط اليد او ستاپ شاند فراخ وی فراخ لاسون ولا یعنی سقوي الكرم والمال ونعم فجدير نو دا ډیر مناسب دی لایق دی بان يسفد چې ده ورکی يسفد معنا يعطي من اسفده دا اسفد يسفد باب افعال نه لا اي يسفد وهنا دا چې د قید کې باب ضربانه ده صفاده هو يقيده يعني صفاده چې کې صفاده يسفد نو معنی قید کول دي او اسفد يسفد معنی ورکړه دي الګه پوه شو به معنی نو خلاصه څه شول لري چې کله کله دا کلام د مقتضا ظاهر خلاف راوړل کېږي یعنی متکلم مخاطب ته څه خبرو کې چې مخاطب داغي انتظار نه کوي پوه شوي او د دې لپاره چې لکه تا چې دا کومه خبره ما ته وکړله نو دا خبره سره لپاره مناسب نه ده بلکې ستا لپاره دا بله خبره چې دا ډېره زیاته مناسب ده چې دا کړی لکه دغه حجاج بن یوسف ویل اعملنک علی الادهم نو د ادهم معنا قید د اصولي ده خو دوی چې نه زه دا د ادهم نه مراد ده اسونه واغستل اسونه چې ستا په شان خلک دا په اسونه باندې سرول کوي مطلب ته مال اسونه راکا کنه دا پوه شو به معنی دویم مثال او السائل بغیر ما يتلطف یو کس سوال وکړو او هغه ته جواب ورکړي دا جواب ورته په داسې طریقې سره وکړي چې مطلب د چې کم سوال کړه دا هغه جواب نه بلکې په دې باندې تنبیه دي سړي ته دا ورکول دي چې ستاره لپاره دا سوال مناسب نه بلکې ما ته لکم جواب درکو نو ستاره لپاره د دې سوال مناسب لکه الله تعالی په قران مجید کې فرمایي چې دې صحابه کرامو د پیغمبر سره تاسو کو يسالونك عن الاهله چې دې صحابه کرامو د سپوږمۍ په اړه کې تاسو کو چې دې سپوږمۍ له څه شوی دي چې دا د نړۍ راوخیږي او بیا ورو غټیږي تر دې پورې چې کامل شي او بیا چې نن دا ورو کچیږي او کچ شي او بیا ورک شي او بیا راخر شي چې دا ولې نو دوی تاسو کو نو قول پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله پاک وی چې پیغمبر سم تورته هوا هي مواقیت للناس چې دا وختونه دي د خلکو د پاره او د حد لپاره ایستو د پاره پدې کې فائدې نشته چې تاسو زدا وې مچ دا زکه دي چې زکه پدې کې دغه خبرې دي د فلکیاتو خبرې دي او پای باندې تاسو عام خلک نه پويږي بلکې د څه د پاره کېږي دا تاسو پکار دی یا لکه دو دا وکړو چې يسالونک ماذا ينفقون د صحابه کرام د ابو بکر سلام نه چې څه خرج کړي نو الله تعالی ورته څونه چې څه خرج کړي بلکې چې 50 باندې خرج کړي دا ورته ما انفقت من خير فللوالدين والاقربين لکه پوښوي نو سائل ته جواب ورکول بغیر دا غي چې کوم هغه طلب کړي اپاره د دې چې تنبیه شي دته چې تا دې کوم خبري سوال د مانه تاسو کو 10 سال لپاره فائدہ مند نه بلکې ما دې کوم جواب درکو 10 سال لپاره فائدہ مند پوښوي وګورئ او السائل یا سائل عطفنا المخاطب تلقي السائل يعني مخاطب کېدل د سائل سره بغیر ما يتلطبو بغیر داغه نه چې طلب کړي به تنزيل سوالي منځره دغه دي چې را کوزول د سوال په ځای بل باندې چې د یو سوال د پوښتنه بل ورګي چې مطلب ستاره سوال خو دغه جواب تر لپاره فائدہ مند نه بلکې ما ته کوم جواب در کو سره لپاره د سوال فائدہ مند غیر ذلك سوال تنبيها د لپاره د تنبيه د لسائل على انه چې دغه غیر هو الاولى بحال دا د حال سره ډیر مناسب دی او المهم له یا ډیر زیات اهم ده د لپاره كقوله تعالى يسالونك عن الاهله اذا صاحب کرام ته پوښتنه ستانه د میاشتو مبارکه ول دوه دوه پیغمبر سلام هي مواقيت للناس والاجد وقتونه د خلقو لپاره د حج لپاره سالو دي صاحب کرام ته پوښتنه عن سبب اختلاف القمر په سبب د اختلاف د سپوږمۍ دا ولي بدلیږي را بدلیږي فی زیاده النور و نقصان چې کله کله د دې رڼا زیاده کله کله کمي فاجيب ته جواب ورکړل شو به بیان الغرض من هذا الاختلاف چې دې غرض سره دې اختلاف غرض سره هو ان الاهله چې د میاشتې بحسب ذلك الاختلاف فدې اختلاف سره معالم يوقت بها الناس امورهم چې دا علامات دي معالم معنا علامات دي چې وخت معین کوي په دې سره خلق خپل کارونه من المزارع د خپل فصلونو والمتاجر او د خپل تجارتونو ومحال الديون او وختونه د قرضو لپاره وصوم او د رجوع لپاره وغير ذلك د نور لپاره وې د امیا زکه چې غټیږي د سپوږمۍ چې بری باندې خلک چې نه خپل تجارت هغه
مودا برابر کی چیرې ته به مال پیسې کرا راکړي چې میاش مکمل چې در کوم به میاش ختم شي یا دغه شانته د پسلونو مسلونو دا خبر اتره یا د روجي لپاره ومعالم الحج او دا علامات حج دي يعرف بها وقت او چې په دې سره پیژندګي وخت لري وذلك لتنبيه دا لپاره تنبيه دي على ان الاولى والاليق بحالهم چې ډېر مناسب او ډېر لایق د آل سرداري ايسالو عن ذلك چې دوی غرض نه تپوس کړه د حکمت په اړه کې تپوس کړه ولا يسالو عن السبب ودو تپوس نه کړه د سنا د سببنا لانهم ليسوا زغنوا دا صحابه کرام ممن دا چانا يطلعون بسهوله چاو د خبرداري چې په اسانۍ سره على دقائق علم الهيئه په باریکو خبرو د علم الهيئه باندې لکه علم الهيئه په خبرو باندې بدوته په اصل شی او په اسانۍ باندې اصل شی ولا يتعلق لهم به غرض او د دوی په سر تعلق غرض متعلق نه وكقوله تعالى فهم مثال يسالونك ماذا ينفقون چې دوی تاسو کې ستانه چې خصه خرج کړي نو قول ته وای پیغمبر علی السلام ما انفقتم هغه چې تاسو خرج کوئ د مال نه فللوالدين د مور پلار د لپاره او الاقربین د رشتہ داران والیتام یتیمانان د لپاره او المساکین مسکینان د لپاره او سبیل او مسافر د لپاره سالوا عن بيان ما ينفقون ويدو تاسو کو د بیان دا چې څه دوی خرج کړي فاجيب دوی جواب ورکړو به بیان المصارف وبيان المصارف سره تنبيه على ان المهم هو سوال عنها وي په تنبيه په باندې چې لکه اهم داري چې تاسو سوال لري مصارف په اړه کو نور کار څه خرج کړي لان النفقه لا يعتد بها زګه نفقه دا د دې دغه نه کې نشمار لګي الا ان تقع مواقع مگر کرا شي موقع لري مطلب دا کنه چې لکه دا نه دی دغه چې تاسو خرج کړي خو په چا باندې به خرج کړي چاله به ورکړي ناغي مصارف ډېر زیات اهم دي لکه پوسو په دې باندې ومنه د دینه بل یا بل ځای بیانې وځګونه نور یو قل ده کله د ماضي په ځای باندې مضارع او کله د مضارع په ځای ماضي استعمال شي نه کله دا ان شاء الله سبا